أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 آیات نمبر 220 اور 221 دو آیاتونه ویلې کېږي. د دې وړاندې دوه ټکو چې نو د هغې پرونی د هغې سره چې نو هغه مناسبت دی. پرون مونږ کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم د پاره د دې تتفکرون فی الدنیا والآخرة چې تاسو غور او فکر چې نو هغه کې د دنیا او د آخرت په باره کې نو بلې د پاره چې نو الله جل جلاله د آیاتونه بیانول. اوس دې ځای نه چې نو اتلسم حکم بیانېږي ویسألونک عن الیتامى ستاسو نه تپوس کوي چې نو هغه په باره د یتیمانانو کې. نو اوس دلته د دې تپوس وجه چې نو هغه ذکر کېږي کله چې نو د سورة نساء آیات نمبر چې نو هغه 10 پارہ نمبر 4 سورة النساء آیات نمبر 10 دا آیات نازل شلو ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چې بشک هغه کسان چې د هغوی د یتیمانانو مال خوري په ظلم سره نو دوی چې نو هغه خوري په خپلو خېټو کې چې نو هغه اور وسيصلون سعيرا زر د چې دوی به چې نو هغه جهنم ته ورسي جهنم کې چې نو هغه به داخل شي. نو کله چې د یتیمانانو متعلق دا حکم نازل شولو نو بیا چې مسلمانان کم صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ول نو د چا چې نو زیر نگرانی به کم یتیمانان ول نو دوی به دغه یتیمانانو خوراک سکاک هر څه چې نو هغه مکمل جدا کړل له ځان نه. نو بیا چې کله د هغې د ځان نه جدا کړل نو په هغې کې دوه قسمه تکلیف چې نو هغه شروع شو. یو تکلیف چې نو هغه دا و چې پخلی په اعتبار سره چې کور کې مجلې نو هغه کم پخلی کېدلو. نو مثال په طور کې څلور یتیمانان بول څلور به د دوی خپل بچي ول دوه به ښځه خاونو نو شپږ کسان له به جدا پخلی کېدو او بیا به څلور کسان له جدا پخلی کېدو. بیا به د هغې نه وروسته بعضې کله ته داسې وشولو د انسان مزاج دی بعضې وخت چې دی نو هغه دی د لږې په ځای چې نو هغه ډېر وخوري کله چې نو هغه دی چې یو ښه شی هم یې ډېر وي خو د ده مزاج چې دی نو طبیعت یې خراب یا څه وجې نو بیا به یې کم وخوړلو. نو په دې چل کې به د یتیمانانو هغه مال چې دی نو هغه به اکثر پوره به د هغوی ونه خوړو نو پاتې به شولو او د هغې د استعمال چې دی نو هغه حکم ونه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغو به یېرېدل او په هغه وخت کې پرېجونه او دا قصې دا لانجې وې نه. نو دغه مال نه به یې صدقه کولی شو ځکه چې د هغه د یتیم مال ولو نه به یې په خپل استعمال کې راویستی شو او که سنبال به یې کو نو هغه به خراب شولو. نو دواړه طرف ته حرج چې نو هغه شروع شو د یتیمانانو په حق کې هم او دې خوا چې نو هغه سره دغه نورو چې د هغوی کموالیان ول د هغوی په حق کې نو د هغوی ته په سنبالښت په اعتبار سره چې نو تکلیف شو د یتیمانانو په حق کې تکلیف به څه د مال د ضیاع په صورت کې چې مال به پکې ضایع کېدلو. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین حضور علیه الصلاة والسلام پسې رالل چې د الله رسوله مونږ څه وکړو دې خوا که د هغوی له چې نو پخو نو بعضې کله ته د هغوی نه پاتې کېږي نو هلته د هغوی مال سره مونږ بیا څه چل وکړو هغه ضایع کېږي. که د ځان سره یو ځای کوو نو هلته د الله جل جلاله چې دی نو هغه دغه آیات را لېږلی دی چې کم کسان د یتیمانانو مال چې دی نو هغه خوري دا داسې لکه خپلې خېټو ته چې اور داخلوي. نو چې کله دغه پریشانۍ کې مبتلا الله جل جلاله سورة بقره چې نو دا آیات راولېږلو یسألونک عن الیتامى ستانه تپوس کې په باره چې دی نو د یتیمانانو کې قل اصلاح لهم خیر
نو تاسو ورته ووایئ چې د دوی سره اصلاح کول دا چې دی نو هغه غوره ده. و ان تخالطوهم فاخوانکم، که تاسو هغه ځان سره شریک کړئ نو دا ستاسو وروڼه دي، په دې کې څه حرج چې دی نو هغه نشته. والله یعلم المفسد من المصلح، الله چې دی نو هغه پیژني فساد کوونکی چې دی نو د اصلاح کوونکو نه. نو بعضې کسان چې دی نو هغه داسې وي چې د هغوی د یتیمانانو مال په دې نوم باندې خوري، ځان یې والي چې دی نو هغه ګړې مشرې ګړي چې دا زموږ یتیمانان دي، د دوی چې څه قصې دا به زه کوم. په دې لپاره چې دی نو هغه صرف وایي چې د دوی دغه مال چې دی نو هغه هړپ کړي. او بعضې کسان د هغوی کفالت د دې دپاره اخلي چې زه د دوی چې دی نو هغه بهترین پرورش وکړم. نو الله جل جلاله وایي چې الله پاک ته پته ده چې کم سړی په ښه نیت اخلي نو د هغه هم الله ته پته ده، ځکه الله رب العزت چې نو علیم بذات الصدور دی. او کم کسان چې په بد نیت اخلي نو دغه هم الله ته چې نو هغه پته ده. الله نه ګورې څه پناه نشته، نو که چا ښه وکړل ده ته به ښه صله میلاویږي، او که چا بد وکړل نو دوی ته بیا بده صله میلاویږي. بیا د دغه متعلق یعنې نو حدیث مبارکه کې دوه قسمه حدیث چې نو هغه راځي. کم کسان چې د یتیمانانو سره چې نو هغه څه کوي، بد سلوک کوي. حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی چې په مخ د ځمکه د ټولو نه بدترین کور هغه دی چې په کم کور کې یتیمانان یو د هغوی سره چې نو بد سلوک کېږي، ظلم زیاتی چې دی نو هغه ورسره کېږي. او دویم حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې په مخ د ځمکه د ټولو نه بهترین کور چې دی نو هغه دی چې په کم کور کې یتیمان او د هغوی سره ښه سلوک کېږي. نو دی وجه نه الله جل جلاله فرمایل والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم، وای کچری غوښتلی وی الله پاک نو په تکلیف کې به اچولی وی تاسو. څنګه به په تکلیف کې اچولی وی؟ الله جل جلاله که غوښتلی وی او هم دقه وړاندبنې د سورت نساء دا حکم برقرار ساتلی چې نه هم دغه دی او په دغه طریقې د دوی چې نو په ناپ او په هر څه به نو خیال ساتئ، نو بیا به ډېر زیات چې نو هغه تکلیف و. د هغوی چې نو په جامه کې، د هغوی په پیزار کې، د هغوی په خوراک څښاک شیزونو کې د دغه ټولو چې نو امتیازات کول، جدا جدا چې نو هغه کول، نو ډېر تکلیف به او دویم طرف ته چې نو هلته د یتیم مال چې نو هغه به هم ضایع کېدو. نو ځکه الله وایي ولو شاء الله لاعنتکم، که الله غوښتلی نو تاسو به په تکلیف کې اچولی. خدا الله رب العزت چې دی نو هغه ان الله عزیز حکیم، الله چې دی نو غالب او زبردست ذات دی، د حکمت خاوند دی. نو الله رب العزت د حکمت تحت چې دی نو هغه دا فیصلې کوي چې تاسو ته په دغه کې اجازت درکړو. او الله ورسره دغه خبره ذکر هم وکړلو چې ګورئ الله ته پته ده که چا د فساد وکړو نو الله به وله سزا ورکوي، او چا چې په ښه نیت وکړو نو الله به وله جزا ورکوي. نو لسم حکم چې نو هغه الله جل جلاله چې نو ذکر کوي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة. الله جل جلاله وایي ازدواج ځان چې نو هغه جوړېږي واده کول نو دا د انسان ضرورت وي. اوس دغه ضرورت چې نو هغه به څنګه کوي؟ نو ضرورت متعلق چې نو الله جل جلاله وایي واده تاسو کولی شئ، خو د هغې دپاره یو څو شرطونه دي. شرط نمبر 1 په هغې کې دا دی چې تاسو به مشرکانو خلکو سره چې دی نو هغه واده نه کوئ. لا تنکحوا المشرکات، مشرکې ښځې سره چې دی نو هغه به واده نه کوي حتی یؤمنه، تر دې چې د هغه ایمان راوړي. ولا امة مؤمنه خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، الله وایي یو وینځه غلامه چې دی نو هغه وینځه وي باندې دا ستاسو دپاره چې دی نو هغه غوره ده. اگر که د هغې تاسو په تعجب کې واچئ، یا یې حسن تاسو په تعجب کې واچئ، یا د هغې چې دی نو هغه مال تاسو په تعجب کې واچئ. د دغې ازادې ښځې نه هغه غلامه وینځه چې دی نو هغه ښه چې کومه نیک او مسلمانه. او ولې وجه چې دی نو هغه دا ده مخکې مونږ غالبا ویلو په څه کې که جمعې په ورځ مونږ ویلو چې الله پیغمبر حدیث مبارکه دی چې خلک چې دی نو هغه نکاح کوي د 4 وجو نه. لحسنها، د یو د هغې د حسن د وجې نه، او دویم چې دی نو هغه دغه د وجې نه لحسبها، د حسب د وجې نه. نمبر 3 چې دی نو هغه لمالها، د هغې د مال د وجې نه. نمبر 4 چې دی نو لدینها، د دیندارۍ چې دی نو هغه د وجې نه. بیا د الله جل جلاله پیغمبر فرمایل فاظفر بالدین، تاسو چې دی نو هغه ترجیح ورکوئ څه لره؟ دین لره. ولی ځکه چې د انسان هر بني آدم که هغه سړی دی او که ښځه ده دی چې دنیا ته راځي د ده د ټولو نه وړاندبنۍ درسګاه چې دی نو هغه د مور غېږه وي. اوس که مور څومره نیکه او صالحه او ښه ښځه وي دوره به دغه ماشوم چې دی نو هغه نیک او صالح چې دی نو هغه به رالویږي.
دومره به د ښکلی چې دی نو هغه تربیت کېږي. اوس که مور چې دی نو هغه څومره فاسق او فاجره وي، څومره چې دی نو هغه په ګناه کې مخلوطه وي، نو دومره هغه شانتي اثر چې دی نو هغه به په اولاد باندې کېږي. اوس مور چې دی نو هغه مثال کې طور باندې هغه اوس دی نو هغه فلم ته ناسته ده، ماشوم له خوا ورکوي، دی چې دی نو هغه ماشوم دی د ګناهونه کوي، دی سره ماشوم دی منځ چې دی نو هغه نه کوي، دی سره ماشوم دی دا چې دی نو هغه اوارګۍ باندې چې دی نو هغه ګرځي. اوس دغه ماشوم چې کم د دې خوا خوري لازمي خبر ده هغه اثر به پدی. اوس دغه شانتي چې دی نو هغه مور ده هغه نیک ده، ماشوم ورسره په غېږ کې دی او دا چې دی نو هغه د قرآن تلاوت کوي، ماشوم ورسره په غېږ کې دی دا چې دی نو هغه ذکر کوي، ماشوم ورسره چې دی نو هغه دی او دا مونځ اودس کوي، نو د دغې هغه بهترین ښه اثر چې نو هغه به په اولاد باندې کېږي. نو د دې په وجه باندې وګورئ امام بخاري رحمت الله علیه چې نو هغه په باره کې وایي راځي چې د هغه په وړوکوالي چې نو هغه 3 حفظ سپارې وي که 6 سپارې وي، اوس به الله په دې باندې نیسي نو دا د هغه د مور په غېږه کې یادې کړې وي. مور به چې نو برها به چې نو هغه به تلاوت کولو دی سره چې نو هغه په غېږ کې نو د هغې اثر دومره وشولو چې د هغې اثر د وجې د هغه چې خبرې ستوړدلې د هغه ته نو هغه دغه سپارې ورته په یادې شوي. نو دې وجې نه ویلې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو چې نو هغه مشرکانو ښځو سره چې نو هغه واده مه کوئ، بدونو سره چې نو هغه واده مه کوئ. او نن زمونږ په دې کې لوی غفلت چې نو هغه روان دی. غفلت دا دی چې مونږ چېرته هم رشتې پسې ځو نو په رشتې کې زمونږ سره فهرست چې دی نو هغه د ټولو نه لوی غرض هغه مال دی او په دویم نمبر چې نو هغه حسن دی. نو حسن هم ښه شی دی، مال چې دی نو هغه هم ښه شی دی، خو په دې ټولو باندې ترجیح د الله پیغمبر چې هغه کامل العقل بلکې اکمل العقل دی. الله پیغمبر وایي ترجیح به دین نه چې دی نو هغه ورکوي. که دین نه دې ترجیح ورکړ دا به ستا سره د دین په هر کار کې چې نو هغه بیا معاون ثابتېږي. دین کار به چې دی نو هغه کولی شي. او که چېرته د دنیا له ترجیح ورکړه، حسب نسب له دې ترجیح ورکړه، مال او دولت له دې ترجیح ورکړه، حسن چې دی نو هغه بناوټ له دې ترجیح ورکړه، نو دا به بیا همیشه ستا دپاره چې دی د دین په کار کې رکاوټ وي. نو ځکه الله وایي چې ولا امة مؤمنه خیر، نو یو ویزه هغه چې د هغه مؤمنه وي خیر من مشرکة، دا د هغې مشرکې ښځې نه چې دی نو هغه غوره ده، ولو اعجبتکم اگر که هغه تاسو په تعجب کې واچوي. نو دې په وجه باندې چېرته هم داسې مسله راځي دې کې د ټولو نه مخکې چې نو هغه د عقیدې خیال ساتئ. د ټولو نه اکثر فرض چې زه دا کم کس له دا خور لور ورکوم د ده عقیده څه ده، د صحیح عقیدې والا دی او که نه دی، د دې چې نو دیندار څومره دی، په دې باندې چې نو هغه کار په کار دی. کله چې بدې نو بیا به ښایي. مونږ کې لوی مصیبت دا دی مونږ که اکثر که خیال مو کړی زمونږ خو ځینو زه اکثر خلک د کسان ملګري خبره کوي زه زما هم د ښځو سره تعلق دی هم د سړو سره او بناتو کې هم یم په هلته چې نو بنینو کې هم یم مونږ د ټول سره تعلق. نو زه اکثر چې نو هغه بعضې بناتو هغې پلاران ته زویم بیا په علم ولیکي چې سبا بیا کله چې نو هغه انجینیر والا ګوري او کله والا ډاکټر ګوري او کله والا دنیا پرست ګوري. نو ستا د دې دوره علم کولو نه بیا ضرورت څه شولو؟ علم خو به چې تا وکړو دې دپاره کوچ بیا دی. نو دوی بیا اسوی یاره چې په هغه ځای راغله خو په هغه ځای کې مال کم ول او څوک وایي څه به کېږي او څوک وایي څه به خوري. ستا چې لا اوسه پورې دا یقین نه دی جوړ شوی دی چې دا به څه خوري او څه به کوي، نو بیا د دې دومره خرچو نه او د دې دوره علم نه او د دوره تلو راتلو نه ضرورت چې دی نو هغه څه شولو. نو همیشه دپاره چې نو دا کوشش کوئ اوس لور ورکوي. یو عجیز سړی دی د خدای غریب چې دی نو هغه دی یو ټایم دی خوري او بل ټایم دی ورسره دی، خو چې نیک او صالح وي دلی چې نو اور کوي دی نه به الله پاک چې نو هغه خیرونه او برکتونه چې نو هغه به دې خورئ. او دغه شانتې چې نو یو ماشومه جنۍ غواړي د خدای غریبانان دي تاله دې نه کټ کولی شي، نه دې دله فرنیچر کولی شي، نه دې دله جامې جوړې کولی شي، نه دې دله لوښي سامان چې دی نو هغه کولی شي، خو چې نیک او صالح چې دی نو هغه د دې د لاسو به ستا کور ته چې نو خیر او برکت راځي، عافیت چې دی نو هغه به ورسره راځي. حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه باره کې چې نو هغې واقعه لیکلې ده. حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه چې نو هغه لور وه هغه راورسېده. کله چې راورسېده نو که خپل خلکو له چې نو رشته طلب کړه، رشتې کې چې نو هغه یو هلک کې راایستو. هغه هلک چې نو هغه کله چې رالو نو د هغه هلک څو د هغه سره چې نو رشته کول غوښتل، اوس هم مال وغیره چې نو دی هم ارسول. حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه د انکار وکړو، ویزو د سره چې نو هغه رشته نه کوم.
خپل خلک پسې کېناستل ولې ورسره نه کې حضرت دا چې نه نو هغه خو ګوره د هلک کې د دین کې کمی شته وي نه په مال کې کمی شته وي نه وي په حسن کې کمی شته وي نه نو بیا ورسره تاسو ولې لور ولې نور کوئ رشته ورسره ولې نه کوئ وي زه ورسره ځکه رشته نه کوم چې د دې هلک چې نو مور او پلار نشته زما د لور به خواخي او سخر به نه نو چې کله زما د لور خواخي او سخر نه نو زما لور به د خواخي او د سخر د خدمت نه چې نو هغه محروم شي او چې کله د خواخي او سخر د خدمت نه محروم شي نو هغه به جنت ته څنګه زی داغه به د جنت په اصول او درجاتو کې چې نو هغه به کمې راځي او نن زمونږ چې نو هغه په کم بس باندې ورکو مونږ خو نو هغه په دې تر باندې ورکو چې مخکې وګوره چې خدای دې کې چې په کور کې چې نو هغه خواخي نه سخر چې نه نو هغه نه لیور او اندرور چې نه هغه نه اوس د کم شریعت منع کړی هغه خو صحیح خبره ده نو هدایت نه بیا بچ نه نو دا به دا غوی لګي کارونه وکړي نو ابو دردار رضی الله تعالی عنہ دومره د اولاد خیال ساتل هغه زکه ولا نور کوم چې ما د لور خواخي وسخر بنئ چې خواخي وسخر چې نه هغه نه نو بیا به دا غوی خدمت چې دغه خدمت نه نو د هغه خدمت سره چې د کم جنت ملاويږي هغه جنت درجات به کمی نو زه خپل دې رشته ته نه تیار نو ځکه الله جل جلاله دین باندې چې نو هغه چلےږي نیکانو سره چې نو هغه تاسو کوی خپل رشته کوی ولا تنكحوا المشرکین حتی یؤمنوا او تاسو مشرکان نه چې نو هغه په نکاح باندې مور کوي تر دې چې دا غوی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم ولی علت صدی الله جل جلاله فرمای اولئک يدعون الى النار دی خلق چې نو هغه اور طرف ترابلی اولئک يدعون الى النار دی خلق اور ترابلی غلط صحبت د جنو اور یو کوټ شانت رساله په مخ ورځ کې میاس کتل په ناس او پلاس کې میاس اگست او جپای کې مناسبه کولا کو مخ ته یو واقع رااله بره صحبت کې انجام لیکلو که عنوان ول ور کړو ما چې هغه مې هغه رساله مې له کوټ شانت وکتل کتاب د سم قبوس کہانی په هغه کې جوان کو تل پای کې یو مثال ور کړی په خو یو مالدار سړیو ډیر زیات چې نو هغه مالدار ولو داغه بچي ولو چې د غزوی چې نو لګرالو شو دوه خپل تربيت ورکو دیش نو هغه قران او دین او دای ورته خپل خپل تربيت چې نو هغه ول ورکو هغه چې کله بلوغ تورس د لوی شولو نو چې لوی شو داغه د غلطو خلکو سره ناسته پاسته شروع کړه پلار چې نو هغه ډیر پوه کو چې بچي ستاره ناسته پاسته غلطو خلکو سره شو د نزان وساته هغه نه منله پلار چې نو هغه ول د پاره د مثال تنبیه د پاره چې نو هغه یو کریټ دغه راغختلې مړی یو کریټ چې نو هغه مړی راوړلې او دغه کریټ کې چې نو یو ښه دانه په منځ کې خوده او ځکه د غسخان دانه چې نو هغه ول په منځ کې خوده نو د بچی دا کریټ کولاو کا اج کولاو کو نو هغه بابا د خولي مړی نه خو په دې منځ کې دا یو مړه په کې ډېر اسخاده ودا د لری کوم چې دا نوري خراب نه هغه نه کې د اسم نه کوي چې کې خودلې ودا به پروت دی لا به ګوتې نه وړي تربيت یو کولو یو سور ز بعد سلور 500 ز بعد ورته بچي هغه کریټ بیا راواله چې بیا راغستلو دا هغه سره چې خواته غیر چا پیره کوي مړی پرتی وی ټولي خراب کړي هغه ورته بچي د غلط صحبت اثر دی یو مانه چې نو هغه غلط وا سخاوه خطا چې نو هغه وی خواته چې نو څنګه خپل مړی چې نو ټولي خراب کوي نو چې کله ته د غلط خلکو سره کېنه نو غلط خلکو ته متا ته پته نه لګي خدا غو صحبت بچی نو هغه تا غزه تور ساله به دین دنیا چې نو هغه تبا کړي نو ځکه الله وی تاسو مشرک څنګه له مشرک خزا مکوئ مشرک سړی له بيدینه سړی له چې نو هغه لور مور کو او بيدینه چې نو کور ته مراوله زکه دا بدل د کور ټول ماحول د رستازوي هر وخت ناسب خامخا به بيدینه کوي دلته لور څنګه ورکړه هغه بيدینه دی هغه بخامخا کستالور ډیره چې د خدای ولی نه فارغ ولی نه هغه به بيدینه کوي نو ځکه الله جل جلاله اولئک يدعون الى النار دغه علت ده فاسق فاجر کافر د سړی چې نه ور ترابلی والله يدعو الى الجنه الله چې نه هغه بلن ور کوي جنت او مغفرت ته نو د دې وجنه الله وي تاسو دغه سره مکوې به اذنه ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون د پاره د دې نصيحت حاصل کی الله دې موږ ته دغه نصيحت او دغه فهم نصیب کړي
ويسألونك او تپوس کې استانا عن اليتامى په بار د یتیمانو کې قل اوایا اصلاح لهم د اصلاح داغوی اصلاح کول خیر غردي وان تخالطوهم او کچری تاسو شریکېږي داغوی سره فاخوانکم نو اغستا سرونه دي والله يعلم الله پیجن پویږي المفسدات نه په فساد کون کې من المصلح د اصلاح کون کې نه ولو شاء الله کچری غختل وی الله پاک لعنتکم نو په تکلیف کې به چولی وی تاسو ان الله بشک الله پاک عزیز زین غالب حکیم او د حکمت خاوند دی ولا تنكحوا المشرکات او ماخلی په نکاح سره مشرکان خزي حتا یؤمنه تر دې چې ایمان راوړي ولا امه مؤمنه او جنو وینز مؤمنه خیر ډیر غوره ده من مشرکتین د مشرکی آزاد خزینه ولو اعجبتکم اگر کاغه تاسو په تعجب کې واچي اگر کاغه خوخه تاسو ولا تنكحوا المشرکین او په نکاح مور کوي چې نو جن کوي المشرکین مشرکان سړو ته حتا تر دې یؤمنو چې هغه ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او خامخا مؤمن غلام خیر غره دی من مشرکین د مشرک سړی نه آزاد نه ولو اعجبکم اگر کاغه په تعجب کې واچي تاسو اگر کاغه خخکاری تاسو ته اولئک دا کسان یدعون الى النار بلن چنینو آغا کئی ور طرف تا والله الله پاک یدعو الى الجنت اللہ چنینو بلن ور کئی جنت طرف تا والمغفرت او مغفرت تا بإذنه باخپلو کم صرا ویبین آیاته او بیانی الله پاک آیاتنا للناس دا خلق دا پارا لعلهم یتذکرون دا پارا دا دی چو دی نصیحت اسنقی